زه عرض ته وکړم زما یوه ډله ده د ملګرو پکې خانان هم شته لکه مصطفی خان پکې دا سروس سټیشن والا هم دي پکې د شولګر ماماجي دي پکې د مریض کې کور دي او څو د ماماجو هدي راسري زیاتر ما سره پسلو کې نوي د برزو پښتانه دي او د تنګي پښتو برزوال ساتي تاریخي طور د ماماجي قام زه تاریخ یو پټونکی یم او د میډیکل هم کړم د ماماجي قام اگر چې بچه پتون یو شی به یو کتاب میډیکل ګزیټیر به ورته وي هغې کې د میږو د چینجو د لولکو د ګلونو د بوټو د هر څه به پوره تفصیل ورکوو مصطفی هر څه به تفصیل ورکوو چې د دې ملک کې دا کېږي دا کېږي وسلې به د قانونو د خیلونو که د ته ووایې حیران وشي ستا د خپل خیل به داسې تفصیل ورکړي ته به جره دا جوړه سړی مخامخ راته ناست و د محمدزي قام هغه ویلي دي چې د only tribe that has in the second one بیا به پښتو کې ته وایم the only tribe that has retained its افغان character یعنې یوازینی هغه قام چې خپل افغان character ساتلی دی او دا په تاسو فیصلو کې چې څومره مونږ ته هغه پاتې دی او څومره نه دی څومره ساتلی دی څومره ځان ورسره مو تاسو ټولو ته پته ده ما سره دا ډله پره چې دا تاسو نه مخکې زه ځکه دا هغې زه تاسو ته داسې هغه کومه لاسه ملګرو ما ته وایي چې یاره د ډېر ورځو راپسې زما ورته د اسان کار نه دی مونږ داسې کوو درته یو ځای کښېنو چې یو ځای کښېنو نو دې فیصلو کې یو ځای هغه کار کوو عام طور دا ده که نه زه مشر یم خلک ځان ته ولې مشهور مشر اسلام دا ملک صاحب ناست دی دې فیصلو کې زه مخکې کړې وه داسې ده ملک صاحب ما سره د بازار کمیټي ده څه سوه صاحب خو نه یم دا هم زما ډله برکې دي برزوان دا ټول راسره دي دا شکر باڼو والا میرو والا دې فیصلو کې مونږ هغه کوو مونږ په سیاست خبرې نه کوو مونږ کې د هرې پارټۍ خلک شته دې سره مونږ هغه نه کوو او دا زه په ځار تاسو ته یو څو خبرې وکړم مهرباني وکړئ دا ټولو ته ووایئ که درله فاروق اعظم ځان له غوږ وغوښت یا دې زوی له وغوښت یا رور وارونه تربور له وغوښت په دې مخ وله راڅوکې ما دغه څوک نه یم ما سره دغه وخت نشته نه زه خانزم کې یم نه بل څه داسې څه چکر و مکر کې یم زه خپل دا ډله پره ده راوشو مړ جبدي وکړو د پښتو چې چا کارونه یو بل سره شو دغه شو خپل ماښام کینو ماښام ماښامونه پورې کینو ګپ شپ ورته دوکان وکړو خبرو او بل خپل کورونه د یو بل په سر ورکړو او د یو بل په سر ودرېږو او مړ جبدي ستاسو دا تنظیم چې کله جوړېده خدای شته ما ته مختیار خان جوړوي او ضیا خو زما بچی دی زما کشر دی او زه هر څه درته وایم چې هر څه ښه وخت کې ما سره صلاح کوئ چې جګړې نه راځي موږ خپله د قانع نه تېر وو زما ټول یې ناست دي موږ دغه ګرمي کړې ده څوک به مرسته وکړو خو لکه دا یو تکرار خو کشران دي او جانانه پرې ټول ناست دي نو دې چې ما ته دا وویل نو ما ورته ویل چې زه د خپل ملګرو سره صلاح کوم چې دا ملګري مې ووایي چې او نو بیا به موږ راشو دې دغه ته ځکه چې یو ښه شی دی د محمدزي قام موږ ټول محمدزي یو دغه نو په دې کې یو خو دا مهرباني وکړئ چې د سیاست نه لرې وساتئ ځکه چې پارټۍ هر قسمه وي ټولو ته بس وګورېږي خو محمدزي به وګورېږي که نه هره پارټۍ کې به محمدزي که نه که پیپل یو که نیشنل یو که ملای یو که مسلم لیګ یو که ازادي که موضوع وطن یې محمدزي به وي نو د سیاست نه لرې وساتئ بل دا چې دې کې موږ سره داسې خلک شته چې دا وختي نهار ووایي چې د خانزم او د دې خان ټاپه پیدا موږ سره ډېر خلک شته په شمول زما چې موږ خانان نه یو نو د دې ټاپو نه وساتئ که دا شی کامیاب که دا شی سر ته رسول غواړي محمدزي قام ته رښتیا څه ګټه ورغواړي او بیا د دې ځینو مسلو نه چې دا اوس ورته ښکاري د دې نه مخکې به نظر وکړو شفولینه نه ته د ویلای عادت نشته دا زه ډېر په ډېر خوشحاله یم چې دا مشر کړی تاسو ځکه چې دې د دواړو اړخونه د حکومت نه د سیول نه او د محمدزي او کلیوالۍ نه د هر اړخ نه خبر دی هر اړخ نه ګوري ده ته پته ده نو مخکې ځینې ډله مونږ درې دغه خپل راغېستي دلته زموږ میشن دي چې هغه میشن زه تاسو سره د شریکول غواړم او
if you take the more will be with you. یو دا چې کوم ځین خبرو کې د محمد نور باندې روغې جګړې دي د دې فیصلې کول او داسې فیصلې نه چې یاره زما او د نهار په روز کې دا خبر نه هر څه هیرو چې زما د ترمنځ شوي نوې کمپلوز پلیز ګټ نه پیل کول او دا شی یعنې اصل کې روغې جوړې ته رسول دویم د نشو په ضد موږ راغښتي دي موږ چې څه انفارمیشن راځي همغه سینتھسس کوو کنفرم کوو چې پکې زیاتې ونشي او هغه موږ سیموار چې کوم عقیدې یې ورته مخکې د هغې کار چې قانوني څه کار کوي ځکه چې قانوني طور واړه خرڅوونکي د نشو نیول اسان دي دوی ته یو ځکه ګران دي چې تا سره ثبوت لکه یو سړی دوه ټنه ته راوړه او دوه ټنه اچتې کړي هغه ته نیسې که نه عدالت کې واقع که نه نو ګواني ثبوت دي نو ډېر ګران کار دی خو څه خلک پرې لګیا دي طریقه چې کوم محکمې دي درېیم موږ دلته یو سکول راوړو په دې تنګي کې یو خان تېر دی چې د خان په مانو بل سړی رسېدی شي د هغه لپاره زه وجم خان هلته تورې د جرګې د مشرۍ قابل هغه د انګرېز ډزو له شپږ وځایه حاجي صاحب تورلو سره په همکاروانو په دې شادام جوړ کې په دې په میچنه کې په ملکند کې په دیر کې کم ځای کې جنګېدلې او بیا تللې په افغانستان کې منډې وصیت دی موږ د جون خان په نوم یو سکول جوړو چې هغه به د بیکن هاوس د معیار برابري 2.5 جوړه به د هغې کیمپس وي 50 روپۍ فیس وي او بې پیسو جامې بې پیسې کتابونه به ورکوي او په هغې به نوم د دارالبادام نه په هغې به نوم د برجو د ایوب خان ځکه چې خان هغه و د خان مطلب هغه و دا خبره چې ما دونه پړې دا هسې دا لکه تاسو د جج زوی یاره نن دا راوړی د جج زوی ته څوک جج صاحب وایي نه وایي که نه ایس پي زوی ته ایس پي صاحب وایي نو د خان زوی ته خان څنګه وایي خان ذات خو نه دی که نه خان خو یو ټایټل دی نو خان د کوس یو خان و ځکه مشران چې کوو موږ کې هغه معنی شته تاسو څومره موږ مړه یوټیوب وینئ چې اوس څومره لانجې تېرې شوې وګورئ ګس خیړ ته وګورئ څومره خلک ټوپک په لاس باندې راغلي د بلوزور په جواب راغلي موږ خو چې د چا اتوش کې دا گوا دي زه ولسم سړي مړي دا شل کسان داسې ګپ ډرامې مې وکړل که شل کسان نه دا څومره ټوپک ولې ما سره راشي دا چې نه کې نو ستا پلار نیکه خو دا کړي وو نو د جج زوی ته جج وایه نو خواست دا دی چې دا گروهي او دا ګپې شته راځئ چې یو شو دا نور قامونه چې مخکې ګورم موږ کې تعلیم یافته خلک موږ کې ښه پوهه خلک هغه افسران پرېږده هسې پوهه خلک موږ کې یو میډل کلاس په تنګي کې روچت شوی دی د پښتنو د محمدجو چې هغه نه صرف مالي طور بلکې عقلي طور د ډېرو خلکو نه زیات کېږي موږ هغوی د بندونه تړلي دي ولې د ده باندې دوی یو پټې کړه نو پیسې خو زه ورکړم هغه یو موږ د کنجر منډۍ مشر وایي محمود ما ورته د کنجر او په زما کار ټول ځانګړې په بیه واخلي پیسو خبره ده ژوند خبره خو نه ده نه د عمر خبره ده زه تا نه مخکې پیدا یم کیدای شي تا نه کم پرېږدم یم پول را پرېږدم د یم پول کمیټو کې واچوم څه ماله راکړې زه کمیټه کې اچوم چې زه یې درنه ټرین کړم ګوره حجرې هم ختمې شوې بیټکونه مو ختم شو چې شپه شي ټول ډول شو ټي ویګان او سوشل میډیا وینو مالي طور ختم شو سیاسي طور ختم شو اوس دا باقي پرېږدی دا یې عزت پاتې ده دا ولې دا ځکه چې موږ خپل موازی په خپلو وغورځولو نو یو څو خبرې زه د دې خپلو ملګرو د بازار د کمیټې د بانډو د محمدزو د مهرو د یو څو غوره کورونو محمدزو چې ما سره تړلي دي زما د ټوپک ملګري دي او د بارزو د پښتنو محمدزو او د دیني وربادو کې زموږ ملګري دي چې را سره ټوپک د ټوپک د نورې خبرې نه کوو ټوپک خبرې کوو دا نور خو یې ویو بقا وایي خدای دې دا که دا میندو خویندو کونډرونو کوي د سړي کار د ټوپک دا زما د ټوپک د ملګرو سره زه نن تاسو سره محمدزي کامل یووالي اتحاد کې شامل یم
زه هیلهمند یم او تمه لرم چې دا به یو پښتون تنظیمي او یو غیر سیاسي تنظیم دی او د محمدي قوم د ښېګړې او د محمدي قوم د یووالي لپاره چې ما نه او زما ملګرو نه څه کېږي په نیمه شپه راغله په نیمه شپه به ما ته خوا ده